أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم सूरत मोहम्मद की 19 नंबर आयत दी। आयत कलीमा की दावत तौहीद ज़िक्र कई। हर कले चे क़यामत राशि और पदा वक़्त की ईमान रोड़ल फ़ायदा न कई। नु ब्यावई पदी ख़बर बाने ज़ान पुआ का चे अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह निश्तर हक़दार द बंदगे मा सिवा द अल्लाह ना वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका बख़न वाड़ा द बचो द ख़्पले गुनाह। मोमिनानु सड़ो द पारम वाड़ा मोमिनानु ज़नानो लेम वाड़ा। अल्लाह ताला ख़बर दे पगर ज़ीदल उस्तासो बरज़े और पज़ेद दे रकीदल उस्तासो दशपे। सूरे अनाम की इमदा मज़मून और सूरे हूद के मो ज़ेद अज़गर ज़ेदल उस्तासो दौरज़े ज़ेद दे रकीदल उस्तासो दशपे। दाहा आयत दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ददी आयती कलीमे ने इस्तदलाल करे रे और पख्पल किताब के बाब कायम करे रे चे बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। इल्म ज़दा कवल दा लाजिम दी मख़्की दा अमल ना मख़्की दा ख़बरुना। वेना बालके छे इलम दिकड़ी अमल बालके छे इलम दसरदे। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दिते इलम वही वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीन वलमुमिनात दीद क़ौल वही वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम दीता अमल वही वयक़ूलु अल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरा वाई हवा कसान चे दावे द ईमान करे दा वली नशी नाज़िल दे यौ सूरत फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुन व ज़ुकिर फ़ीहल क़िताल हर कले चे नाज़िल करे ची यौ पूख सूरत पूख पदी माना छपाई के मज़ामीन द जिहादी और मनसूख की गिना ज़िक्र करीशी पाए के क़िताल मसले रायतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ विनी बा कसान ची पज़ुर्नो दाई की बीमारी दा बीमारी द मुनाफ़िक़त दा दका मख़्की आमनून दा मालूम शुआ यंज़ुरून इलैका नज़रल मग़शी अलैहि मिनल मौत गोरी दुईता द पशान द कतनी दाग सड़ी ची बेहोशी रागली पाई द मर्ग द वजह दा से वर खताई दा से अवतरी ची जिहाद बहुत सो कई
فاولا لهم الله وی تبعید دی دا پارا اسی پخلی داوی دا ایمانم کڑے دے پا وقت دا امتحان کی بیا تاسو فیل شویے فاولا لهم طاعت و قول معروف پکار دے دی دا پارا تابیداری کول او نیک وینا کول دخلی خبر مکوی عملو کے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ کم وقت چی پوخ شو حکم دا قتال کچری دی رشتنی کڑے وید اللہ سر اللہ ازدا بغور وید دی دا پارا دکا مخ کی دی لوز کڑے و لولا نزلت سورہ سورت ولی نازلی کی دا جہاد و قتال دا لوز دی پورا نکو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ آیا نزدی تاسو کچری تاسو ووڑی دے دا جہاد کولونا ورانے بو کے پمل کے او پریب کے اخپل والے استاسو خپلولے من رشتے بیا پری کوي دا د منافقانو حال دی چاوی بیا د خپلولے لحاظم نه کوي د خپلو فیدو د پاره اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم دا کسان دی جلانت کڑے پوی اللہ تعالی نکان کڑین دی دی لراوڑن دی کڑی دی دی سرگے پا وگنو باندی کان کڑی دی پسترگے وڑان دی کڑی دی افلا یتدبرون القرآن ملا قلوب اقفالها آیت بھی سوچ نہ کی پا قرآن کریم کی ننا بلکہ دا دی پسڑوں بانے داغی جرندی دی دا بل راضی دا ترقی دا پارا سوچ و فکر حاسم نہ کی خود داغی پسڑوں بانے جرندی لگی دی داغی مناسب وَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن کے حمزہ استفہام دا اور فعل لفظم دلیل دے پا سببیت دا عما ابصارهم سترگی واللارن دی کڑی دی وگونے والا کان کڑی دی زکا چی دی قرآن کریم کی سوچ فکر نہ کئی پا زڑنو باندی تالی لگولی دی ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى یقینا کسان چای اوڑی دلی دی پخپلو شاگانو پس دائنا چخخ کار شہدی تا ہدایت الشیطان سول لهم شیطان خیست تکڑے دی دا پاردا کار وَأَمْلَى لَهُمْ مُهْلَةِ وَرْكَرْدِ پخواہشاتو پورا کولو سولاوی لکی خیستا کولو تا سرد آسانینا شیطان یو کار خیستخ کارکی واسانیم محلت ورکول دا اللہ تعالی کار دے دل دا جی نسبت دا محلت شیطان سے شیر پہ اعتبار دا وسوسو مرگونے تیر کڑی دی
दुनिया په ख्वाहिشاتو کې امیدونه ورکړي. ذالک بأنهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، دا پدی وجہ یقیناً دی ویلی وحی کسانو تا چاہی بد گنو حق کتاب چا اللہ را لے گلے. سنوتیوکم فی بعض الامر، زرد چه منگ بستازو خبر منو پا بعض کارونو کے. مشرکین مکہ تے ویلیو چې موږ به د مسلمانانو په خلاف ستاسو مدد کوو په مدینه کې. بعض الامر نه دا معنا ده والله یعلم اسرارهم، الله پوهه دی د دې په پټو پټو جرګو باندې. دی دا مشورې پټې پټې کولې، صحابه به د دې نه خبر نه وو. دغه منافقان چې یو کار کوي نو پټ کوي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، سرنگ به حال لري کله چې ساګانی علی د دین ملائک وخیو د دې مهونه او د دې شاګانې. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، دا پدی وجہ یقین دی روان شیو اغسب سی چا اللہ خفا کڑے. وکریہ رضوان و دی بد گنل دے داللہ رضا منتیا. فاحبط اعمالهم، اللہ بے فیدی گرزولی دی دی عملنا. منافقان چې کم نیک اعمال کوي نو الله تعالی دا بے فیدی ګرځي. هر څومره چې نیک عمل کوي ځکه دوی کارونه د الله تعالی د خفقان کوي. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، آیا ګمان کوي هغه کسان چې په زړونو دای کې حسد دی. دلتا مرض نہ مراد حسد و کینہ دا. اللہ یخرج اللہ وضغانهم، چی نبرو باسی اللہ دی کینی دا مومنانو سران. دا دی دا گمان دی چی مومنانو سر کمی کینی پٹی ساتو، دا با اللہ نخ کارا کئی. دا گمان دا دی غلط دی. کینہ بدی اور اسکار کیگی. ولو نشاء لاریناکہم فلرفتہم بسیماہم، کچر منوارو نو خامخا او بخایو تاتدوی، خامخا تبعو پیجن دی در پخاص علامو دی. ولتعرفنہم فی لحن القول، ضرور بتوز دی پی جنی پچالا کے دا خبروں کے. دا منافقان اللوی علامخ کاردان شدے بے چالا کے پا خبروں اتروں کے. واللہ یعلم اعمالکم، واللہ پویا دی پا عملونو. دا منافقانو پا عملونو وی دوکنشے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. خامخا من امتحان کو پتاسو تردی چی جدا کو مجاہدین دستاسو نو صبرناک. او خایو اخکارکو منگا حقیقت دا خبرون استاسو، چې ستاسو د خبرونو څه حقیقت دی. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، یقینا ای کسانو چې کفر کړي دي او منع کړي دي خلق د لارې د الله نه
او خلاف کړي د رسول پس دا غنه چې خخ کار شوی دی د هدایت لن يضر الله شيئا دی چر نقصان نشي ورکول الله لدی سے وسيحبط اعمالهم ضرور بے فیدی کی اللہ لدی عملنا نیک نیک عملنا بے فیدی وګرځي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو تابعداری د الله کے او تابعداری د رسولو کے مبرباد خپل عملونه د په مخالفت د الله او د رسول مخالفت چکینو عمل به بربادي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار یقینا کسان چې کفر کړي او من کړي دي خلق دلار دلانا او حال دار او دی بیا مړ شي دي په دغه عقیده باندې من توبه وسته نه دا مرګم په حال باندې راغلي پدا سے حال کی جدی کافران دی فلن یغفر اللہ لهم اچر بخنن کی اللہ تعالی دیتا زګ چې دی په دنیا کې توبه نه دی وسته او په دغه حال کې الله له ورغلی فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاولون والله معكم کمزوری مخکارا کوي بلن مور کوي دشمنانو ته الى السلم صلح طرف ته دا د کمزوري یو صورت دی دشمن ته دعوت د صلح نه کې تاسو اوچت یې الله تاسو ملګری دی ولن يتركم اعمالكم اجرنكم الله اساس عملنا تکلیفات بدر ته ملاویږي هو اعمال نه کمي د مؤمنانو عملونه بربادي د منافقانو اعمال بربادي د مؤمنانو عمل نه کمي انما الحیات الدنیا لعب ولهو اشاره چې کمزوري او بزدلی دا د دنیا د محبت د وجه راځي یقینا جن دنیوي دا لوب او مشغلي دي په دې کې ځان مشغولوي ضرورت د پاره به دا استعمالوي وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ کچره تاسو ایمان راوړو ځان مو ساتو د ګناهونو نه درب کې تاسو الله بدلی تاسو نه غواړي تاسو الله ټول مالونه ولا يسألكم أموالكم من ټول مالونه نه غواړي چې ټول مالونه د الله په لار کې ولګوي نه بازي ولګوي معمولی سيزو لګوي وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا كَچَرِ اوغاړي الله تعالی تاسو نه ټول مالونه فَيُحْفِكُمْ زور در باندې وکي افاوه لیکيږي انتها تر رسیدل په جنگ جګړه کې نو تبخلوا تاسو بیا بخل کوي وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ رُوَّ باس خپل کینه بیا بوای چې دا څنګه دین دی چې ټول مالونه رانه غواړي نو بخل کې به مبتلا شي نو الله تعالی د دې وجنا سلوي ختم روپے حساب کړي د په زکات کې نو دا ډېر لري خبره ده دا ډېر معمولی چیز ده
خو الله وی ټول خو پرېږده ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله بیا تاسو هغه کسانو را بلل کېږي چې خرچ وکړي د الله په لاره کې نو فمنکم من یبخل بعضې ستاسو نه هغه څوک دی چې بخل کوي بیا هغه معمولي زکات هم نه ورکوي او بعضې ستاسو نه سخاوت هم کوي فمنکم من یبخل ومنکم من یجود بشي ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه چا چې بخل کو یقینا ده بخل کوي دا روزي د زړه بخل د انسان د زړه سره تعلق لري والله الغني وانتم الفقراء الله به حاجت ده او تاسو ټول حاجت من یې ټول حاجت من یې نو د یو بل حواجج پورا کوي وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کتا سو ګرځېدلې د دې خبرونه بدل کې براولي الله داسې یو قوم چا به نه وي د ستاسو نه ستاسو په شان غیر به ستاسو نه بدل کے براولی اللہ تعالی یو قوم غیر ساسنا چاغسو کو صحابہ اکرامو بیراوست ثم لا یکونو امثالکم بیا بنبی اغی ساسو پشان بخیلان امثال نموراد ساسو پشان بخیلان شمان بنی بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا دی صورت کی اللہ تعالی صلح حدیبی هغه نقشه بیان کړی دا چې دا د اسلام د پاره یو عظیم فتح وا دغه مناسبت باندې دی صورت ته سورۃ الفتح وای ټول حالات بلاغي بیان امام زهری وای ابن کثیرم وای صلح حدیبیہ دا یو عظیم فتح و د مسلمانانو د پاره د سیرت په کتابونو کې د صلح حدیبی وګت تاریخ ذکر شوی دی نو الله تعالی خپل نبی لا بشارت او زیر ورکړی دی یقینا من فتح در کړی د تا د فتح مبین فتح ښکارا حدیبی فتح ښکارا فتح وا سلور فوائد بپدی بد مرتب کی لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دی دو پارا چې بخنو کی تات الله دای گناہونو دی دو پارا چې بخنو کی الله تعالی تا دا اوس چې مخ کی تا کړی دی د ګناه ستانه واغ چې رست شي وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ او دې دپاره چې پوره کړي خپل احسانات په تا باندې وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او مضبوط کړي تا په لاره نیغه باندې نبي نه ګناه نه کېږي نه مخکې نه وروسته مخکې صورت کې موږ د دې توجیحات ذکر کړي وو ګناه نه مراد څه شی دی دلته وینصرک اللہ نصر نزید او مدد کی تاثر اللہ تعالی مدد عزت والا دا ټول مددونو چې د سره وکړل هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم الله غزاد دې چې راویلې ګل تسلی په زړونو د مؤمنانو کې
لیزدادو ایمانا ما ایمانهم د دې لپاره چې زیاتی شي د ایمان سره د ایمان د دوینا ایمان کی زیادت د دې راشي ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما خاص الله د پاره لخر د اسمانونو د زمکی دی او دې الله تعالی په یو حکمتونو والا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها او د دې لپاره چې داخل کی الله تعالی مومنان خزی باغونو ته چې پېږي لاندې داین نهرونه او همیشه وي پای کې ويكفر عنهم سيئاتهم لری کی الله تعالی د دین بدحاله دی وكان ذلك عند الله فوزا عظيما او دې دا پنځ د الله تعالی کامیابی لویا جنت ته داخله دل د مؤمنانو دا الله تعالی پنځ لویا کامیابی ده سلورم دا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات عذاب ورکی اللہ منافقان سڑوتا و منافقان زنانوتا مشرکان سڑوتا و مشرکان زنانوتا دا سنگ مشرکان دی الظانین باللہ ظن السوء گمانون کی پاللہ بانی گمانون ناکارا لوی گمان دادے چھ اللہ ولد نیولے دے عیسیٰ و زیر د اللہ زامن دی اولادی دی علیہم دائرت سوئے پدی باندی دی مصیبتون ناکارا وغضب اللہ علیہم ولعنہ وعد لهم جہنم وسعد مسیرا غصہ شوے دی اللہ تعالیٰ پدی باندی اولانتیم بکڑے دے تیار کړی دی الله تعالی د دې لپاره جهنم او ډیر ناکاره ځای د ورګرځېدلو نه ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما خاص الله د پاره لخر د اسمانونو د ځمکې او دې الله تعالی زور اورم حکمتونو والا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا یقینا تمونږ را لېږلی بیانونکی د دین زیری ورکوونکی یره ورکوونکی د نبی صلی الله علیه وسلم یو صفات د شاهدن دا صفت د دنیا ده یو شهید ده هغه صفت د آخرت ده دوانو کے فرق دے د دنیاوی صفت شہید ناراضی دنیاوی صفت د شاہد دے دیر خلق پدی کے غلط شي وی نبی معاذر ناظر دے پشان د اللہ تعالی څنګه حاضر ناظر دے وی شاہدہ او پمانه د حاضر سره ناراضی کنه آہو شہید پا ماند حاضر و ناظر راضی شاہد پا ماند مبین سر راضی بیانون کے دین دے دنیا کی زیر ورکون کے دے یر ورکون کے دے لتؤمنوا باللہ ورسولہ دے دا پارج تاسیمان روڑے پا اللہ و دا غفر رسول وتعذروه مدد کے ددو وتوقروه احترام کے ددو وتسبحوه بکرة واسیلا تسبیح آئے دی اللہ تعالی سحر و بیگا تسبحوه کی ضمیر صرف اللہ دراجے
ځکه چې تسبیح ما سوا د الله نه به د بل چا نه وي او تعذروه و توقروه کې ضمایر الله تم راجی دے او رسول تم راجی دے ځکه احترام د الله هم پکار دی او د رسول هم پکار دی او تسبیح صرف د الله پکار دی ځکه مونږ معنام بدل وکړه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله یقینا کسان چې بیعت کوي ستا سره نبی یقینا دوی بیعت کوي په حقیقت کې د الله سره بیعت د نبی سره دا بیعت د الله سره دی ید الله فوق ایدیهم لاس د الله تعالی د پاسه د لاس د مؤمنانو دی دیتا متشابهات وی مانا امدغدا باقی پا کیفیت باندې الله خپویا دی خود سلف و صالحین امدغ مسلکو پا اسماء و صفاتو دا اللہ تعالیٰ کی دا اللہ لاشتات سنگچی دا شان سر لائقی بغیر تشبیہ و بغیر تمثیل فمن نکس فإنما ينکس علی نفسه چاچ مات کړنو دا لوز یقینا د ماتې د خپل ځان د پاره من نقصان د ماتولو د لوز بددوي ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما هغه چا چې پوره کو لوز د الله تعالی ومن اوفا من چا چې پورا کو هغه څه چې لوز کړه دې پاغي سره د الله پاغي باندې د الله سره زر دې چې ور بکی الله د بدلې لوي کم لوز چې د الله سره کړه دې او دې پورا کو بما عهد علیه ور علیه پکارو ذکا عام و زینو کی علیہ وی خود دلتا یو قرد دے اغیتا قرد دا حفظ وی داغا پا قرد کی پا ضمیر باندی زمر آغلی علیہو دا وجہ دا مقارنت دا نم دا اللہ تعالیٰ سر چاہ جلیل و عظیم ذات دے نو آغی مناسبت باندې علیہ پز علیہ راغی دوان قرات پدی کی سید علیہم علیہم خود دل دکی دا اللہ تعالی نم یوزے ذکر شو نو دا اللہ تعالی دا نم دا عظمت دا وجہ دل دکی زم ذکر شو ذکر پا حرکاتو کی حرکت دا ضمی دا درون دے پا نسبت دا فتح و کسر سیقول لک المخلفون من الارام زرد چوبوی تا تا پاتی کلیشوی دا باند چانونا باند چانو پاتی شیو دا جہاد کولونا ولنتل شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا مشغول کړي ومنګ زمنګ مالونه او زمنګ بال بچ بخنه واړي زمنګ د پاره بال بچ سره مینه او محبت مالونه او غویان او غړي بيزيمه کور کې د کار روزګار سوګنو نو زکه مونږ تاسو سره وتلینو بس بخنه زمونږ د پاره غواړه چې مونږ الله تعالی معاف کی یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم دی وای په خپل خلو هغه خبرې چې نشته د دې په زړونو کې دا د منافق حالي قل فمن يملك لكم من الله شيئا
وایا سوک وس لري ستاسو د پاره د عذاب د الله تعالی نه دی او سیز د دفع کولو ان اراد بكم ضرا وراد بكم نفعا کہ ارادو کی اللہ پتا سبحانه د ضرر یا ارادو کی تاسو د نفع رسولو سوکشته چې دا ضرر دفع کی سوکشته چې دا فایده منکی نشته بل کان الله بما تعملون خبيرا بلکې دې الله تعالی پای کارونه چې کوي تاسو خبردار بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا بلکې تاسو ګمان کړو چې هیڅ چره به واپس نشي رسول او مؤمنان خپل کورنه ته همیشه لپاره تاسو دا ګمان کړو چې اوس به د دې بیخکندي وشي وزین ذلک فی قلوبکم خیسته کړی شو دا کار ستاسو په زړونو کې اشاره ده چې دا ګمان د دې اختیاري وو ځکه خوشحالیم پې کړی وه غیر اختیاری په ګمان باندې انسان ګناهګار نه دی وظننتم ظن السوء تاسو ګمانونه کړیو ګمان ناکاره وکنتم قوما بورا و تاسو قوم تبا کیدونکي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا چا چې ایمان رو نړو په الله او داغه پر رسول یقینا مونږ تیار کړل د کافرو لپاره اور تیز بلیدونکي سعیر هغه اور ته وایي چې تیز بلیږي لمبیم کوي ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء خاص الله د پاره اختیارات د اسمانونو د ځمکې دي بخنه کوي چاله چې غواړي عذاب ور کوي چاله چې غواړي وکان الله غفور رحیم او د الله بخشش کوونکی رحم کوونکی اختیار د کائنات د سره دی که چاله عذاب ور کوي او که چاله بخنه کوي ددن سوک تپوس کولو والا نشتا سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم زرد چوبوی پاتکڑی شوی خلق د جهاد نن کله چې تاسو روان شي غنیمتونو ته لتاخذوها چې تاسو حاصل کې دا غنیمتونه دی سوی ضرونا نتبعکم پریک دے مونگا چه مونگم تاو سر لڑشو او مونگم پا دی مال غنیمت کی سرا کے ذکر دا خیبر غزا کے غنیمتون ڈیر زیادو یریدون ان یبدلو کلام اللہ غواری دا منافقان چی دی بدل کی دا اللہ خبران اغا خبر دادا قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وایا چری مونږ سره مزه جهاد لا دا رنګ الله تعالی ویلي دي د نوړاندې چې منافق سره بد ځان سره نه ملګری کوي نو فسيقولون بل تحسدوننا بلکې زرد چې دی به وایي چې تاسو مونږ سره حسد کوئ بل کانوا لا یفقهون قلیلا بلکې دی نږدې چې نه پوهېږي په هېڅ خبره منافقان چې دي که د دین په خبرو باندې نه پوهېږي هر چې دنیوي خبرې دي نو په هغې پوهېږي لا يفقهون قلیل الا قلیلا نه پوهېږي د دین په خبرو مګر لږ
هغه لږې خبرې دوی د ریا دپاره زده کړي چې چېرته په معاشره کې راباندې د منافقت لیبل ونه لګي باقي نور دین نه خبر نه غریب قل للمخلفین من الأعراب ووایا پاتې کړي شوو ته د بانډچانو نه ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون زرد چې تاسو برال بلل کېږئ داسې یو قوم ته چې خاوندان به د سخت جنګ چې تاسو به جنګ کوئ د دوی سره تر دې چې دوی اسلام راوړي ستاسو د ارمان به پوره شي داسې یو قوم سره به ستاسو جهادي چې جنګ به هغې سره کوئ تر دې چې اسلام راوړي مفسرین لیکلي دي چې په دې کې هغه جنګونو ته اشاره ده چې په خلافت د ابوبکر او د عمر کې جنګونه شوي دي او منافقانو ته الله تعالی مخکې نه دا پیشنګویي کړې ده چې تاسو به د داسې قوم په خلاف جنګیږئ چې سخت جنګ والا به بیا به ستاسو پته ولګي تیار نوړی ته هر سړی تکړی چې غنیمتونه راشي نو موږ تاسو سره یو چې د جنګ ټیم شي وي شغلتنا اموالنا واهلنا عجیبه خبرې وي تاسو شروع کړي فإن تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا کچره تاسو تابعداري وکړه درب کې تاسو الله تعالی وزن خسته خسته وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا او کچره تاسو اورېدې دا ځل لکه څرنګه چې تاسو اورېدلې وې د دین وړاندې احد کې حدیبیه کې يعذبكم عذابا أليما وعذاب بدر کې تاسو عذاب درناک تو دام یا سساتے چھ لیس علی العما حرج ولا علی العرج حرج نشتہ دے پوڑن باندے گناہ نشتہ دے پا گھٹ باندے گناہ ولا علی المریض حرج نشتہ دے پا بیمار باندے گناہ کدوی جد جہاد نہ پاتی کی گنو خیر دے پاتی دیشی پا دی سا گناہ نشتہ زگوڑن دے لار نوینی گھٹ دے مزل نشی کولے عام بیمار دے خوش شرط بدائی ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار سوچی تابداری دا اللہ و دا رسول کئی داخلی با اللہ تعالیٰ دلر باغونو دا چبئی گلان دے دائنا نہرونا دلیل دے چڑون دے گھٹ دے بیمار دے جہاد نشی کولے خو لیکن نور تابداری دا اللہ و دا رسول خو پا دا لازمہ دا کنا نور احکامات خو بے دے ادا کئی دانا چے گوٹ دے اڑن دے و بیمار دے مند نکئی زکی نور ان روجی ننیسی نور کارون دا دین نکئی نا نور بکے و جہاد دے ٹک دا نشی کولے وَمَنْ يَتَوَلَّا يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا سوچ ووڑی دلدی خبرنا نو عذاب بورکی دت اللہ تعالی عذاب درناک بیا اللہ تعالی دا لحاظ نکی چی دے اڑون دے دے گوٹ دے دے بیمار دے ننکار بلائی وکد اللہ و دا رسول تابداری دی ونکرنو سخت سزا ودر کی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا یقینا خوشحال دی اللہ تعالی داغی مومناننا کلچی آغی بیعت کرے دا تاثر اللہ دی دونینا چاگی تا بیعت الرضوان وی
خبر الله تعالی پاک اخلاص د دې پزړونو کې نازل کو الله تعالی سکینه په دې باندې او ورکړه دې ته فتح نږدې ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ورکړل الله تعالی دې تډیر غنیمتونه چې دی اخري غیل راو دې الله زور او حکمتونه والا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعدی کړی دی تاسو سره الله تعالی د ډیرو غنیمتونو تر ورځې د قیامت پورې چې تاسو به حاصلوي هغې لره فعجل لكم هذه نو تلوار سره درکو تاسو ته دا غنیمتونه د خیبر وکف ایدی الناس عنکم او بچ کړل بند کو لاسونه د خلکو د ستاسو د وجلونه دا ولی دا د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ او د دې دپاره ولتکونوا آیة للمؤمنین ویهدیکم صراطا مستقیما دې دپاره چې شي دا غذا یو نښه د مؤمنانو دپاره او مضبوط کړي تاسو الله په لاره برابره باندې وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا او وعدی کړی دی تاسو الله تعالی د نورو غنیمتونو چې تر اوسه پورې تاسو وسنده برشوي پاوی باندې یقینا راګیر کړی دی الله په خپل علم کې او دی الله پارشز باندې قدرت لرونکی ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا کچری جنگ کړه وتا سره کافرانو خامخا دی بګرزولې وشاګانې بیا بدی نموند کولې سوک دو سو مددگار سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا پشان د طریقې د الله تعالی هغه چې یقین تیر شوی د دې نه وړاندې تبعی چرې مندن کې طریقو د الله د پاره بدلېدل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة الله ذات دې چې بند کړل لاسونه د دې ستاسو د وجلونه او لاسونه ستاسو د دې د وجلونه په منځ د مکه کې من بعد ان اصفركم عليهم پس داغینه چې غلبه درکړې وتا اوس په دې وکان الله بما تعملون بصيرا او دې الله پای کارونه چې تاسو کوي خلیدونکې هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا دا ها کسان دي چې کفر کړي او تاسو بند کړي وي د مسجد حرام نه پدا سهال کې چې هدیه بند کړي شوی دا وای ابلغ محله درسیدلو نخپل زید حلالتا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کچری نوے پدی مکہ کی نارینا مومنان زنانا مومنات لم تعلموهم ان تطعوهم چتاسی نپی جنبی چی دخبولان دی بیکے فتصیبکم منهم معرتم بغیر علم اوبرسی کی تاست نقصان بغیر دی علمنا کدا حالات نوے نتاست با اللہ حکم کڑوے چی جہادو کے ہو لیکن اللہ تعالی حکم اونکو د جہاد کولو او تاسو ته وی چې صلح وکړي ځکه چې مکه کې مؤمنان بلد عدا ليدخل الله في رحمته
دې دپاره چې داخل کې الله تعالی بعض خلق په خپل رحمت کې چاله چې وغواړي ولو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما کچری دوی لري شوی نو خامخا موږ به عذاب ورکړی وی کافرانو ته د دین عذاب درناک هر کله چې الله تعالی دی عذاب ورنک ځکه چې دی سره یو ځای مؤمنان اوسي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية کله چې واچولو کافرانو په خپلو زړونو کې غیرت د جاهلیت لوی د جاهلیت غیرت د دې داو چې دی بسم الله الرحمن الرحیم کلمان نشه برداشت کوله فانزل الله سکینته راولګو الله تعالی خپل تسلی على رسوله وعلى المؤمنين برسول فلو مؤمنانو والزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها واهلها کلک کړه د دې سره کلمه د تقوا او دا صحابه ډیر لایق پدې کلمه باندې او داغي مستحقمو والزمهم کلمه التقوا او کلک کړه د دې سره کلمه د تقوا چاغي ته ویل کېږي کلمه التوحید وهي کلمه طیبه اهلها کې اشاره چې دا عارضی نو وکان الله بكل شيء علیم او دې الله تعالی پارس باندې پویا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق یقینا رشتیا کړه دې الله تعالی خپل رسول سره خوب پرېښنی لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين چې خامخا تاسو به داخلي مسجد حرام ته کچري الله واړي په داسې حال کې چې په امن وي محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون بعض پتا سو کې واخره انکی خپل سرونو لراو بعض به واړه کوونکی وختو لرا پدا سے حال کی چن بیریگے دوان جائز کارون دی پا حج و عمرہ کی وقت خریلم جائز دی وقت وارکولم جائز دی دمر دا چھ افضلیت بیا پا خریلو کی دے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درې پیری دا اعلان کړی دی رحم الله المخلقین محلقین الله دې د سر ویخته خرین کو باندې رحم وکړي سلورم ځلې بیا ویلي دي والمقصرین څوک چې واړه کوي ویخته په دې دې رحم وکړي نو فضیلت دغه دی چې څوک سر خري او څوک چې واړه کې نو د دین په حج عمره کې څه نقصان نه کیږي بعض کمکلی جاهلی حالک وی تا هو سر نه دی خریلې نو قران دې نه لستل سر خریل او دانګي سر وړو کې کول ونه وخت خریل او وخت واړه کول دواړه جایز دي فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا خبر الله تعالی پای حکمونو باندې جتا سن پوي دي درک الله تعالی د دین مخ کې فتح نزدې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله غزان دې چرالي کله د خپل رسول په قرآني کریم باندې او په دین حق باندې جا تشریح د قرآن دا دین پانا چې د غالب کې دا دین پټولو ادیانو باندې
وکفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ تعالیٰ گوئی کونگے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تعالیٰ دے والذین معه اشداء علی الکفار آغا کسان چی د سر دی چی صحابه دی دیر سخت پا کافرانو رحماء بینهم رحم کونگی دی پخپل منزگی تراهم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینی بتدوی لرا رکو کونگی سجد کونگی لطیب فضل داللہ رضا من جا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود نخی دا دیبا دا دیپا مخونو کی دا وجی دا اثر دا سجدو نوی دا زیادو سجدو دا زیادو منزونو دا وجی دا دیپا مخونو کی با آثار دا ایمان خکاری چالک دا سڑے مومن مانا کی سوچو کے نخی دا دیبا دا دیپا مخونو کی دا وجہ دا اثر دا سجدو نئی دا سی ندی ویلی چی پتندو کی بئی فی وجوہہم نخی دا دیبا دا دیپا مخونو کی وی دا صدا وجہ نبوی من اثر السجود نہی ددی بئی فی وجوہہم ددی پا مخونو کی من اثر السجود دا وجہ دا اثر دا سجدون کم سڑے چی منزگزاری دی مخ نا پتہ لگی چی دا سڑے منزگزار نو آغا تندو مندو باندی چی کمی نخی جوڑی شویوی دا نیادی اللہ مفسرینو پاغی دیر ردون کری دی چی دا علامہ دا اہل بدعو دا او دا علامی دا سخزر و خلقوی اللہ دل تا مخ یاد کرے دا منزگزار سڑی پا مخ دا عبادت پتہ لگی جباہ اللہ نے یاد کرے چی پتندو کی بھی ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل دا حال دوی بیان شوے پا تورات کیا و حال دوی بیان شوے پا انجیل کی کزرعن پشاند کروندی دے اخرج شطہو چروبا سخپلتیغ فآزرہو نکرکی اغیلرا فاستغلظنو بالکل غٹشی فاستوو برابرشی علا سوقہی پخپل پندے باندے یوجب الزران خوشالی زمیدہ اللہ لیغیز بهم الکفار خبت دالے چی غصشی پا سبب دے کافران خلق وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا واجرا عظیما وعدہ کردی دا اللہ تعالیٰ دائے کسانو سرچی ایمان روڑے ہونے کملو نے کردی دا دین پا بخششو ببدلی لوی لوی سرا آیتی کلمہ کی ناشنا صفات دا صحابہ بیان شو دا صحابہ یو خارجی پالیسی و بل داخلی خارجی پالیسی دعویٰ چے اشداء علی الکفار کافرانو بانے سخت داخلی پالیسی دادا چے رحماء بینہم خپل منز کی نرم زڑی سراج المنیر کے خطیب شربینی سے بوئی حق دے پا مسلمانانو باندے چی پا ہر زمانہ کی دے اخلاق و لحاظو کی چی اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہر زمانہ کی دی مسلمانان دی لحاظ ابن کثیر دی باب کے روایات ذکر کری چھ دا مومنانو مثال داہو پشان دا یو جسد دی
یو مومن ته تکلیفی پکار دی چې تا ته بیا صفات بیان کړل د عباداتو، رکوع کوي، سجده کوي، د څه دپاره کوي چې الله رضا شي. دومره زیات عبادتونه کوي چې د هغه عباداتو آثار د دې په مخ هم ښکاري، دې په بدنونو ښکاري. او دغه صفات د صحابو په تورات او انجیل کې بیان شوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری صحابه و دا صفاتو والے. بیا یو مثال ذکر کړی د صحابه. نبی سلام یواز انسانو دعوت شروع کو، تیغ وکړلو، په مزه مزه دی تخم خپل تیغ راویستلو، یو بل 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 یو صحابی ایمان راوړو، بل راوړو، بل راوړو، بل راوړو، فاستوى على سوقه. بالکل دا تیغ چې دی په خپل پنډه بالکل برابر شو. مدینه کې د صحابو یو لوی نظام جوړ شو. کافرانو، منافقانو، یهودو، نصاراو دا حال چې ولیدلو نو غصه په ورتلخه، لکه څرنګه چې زمیدار په خپل فصل باندې خوشحاليږي، نو نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو به خوشاله او کافرو له به غصه ورله. امام ابن کثیر دلته لیکلی دي چې څوک صحابو سره معمولی غوندې بغض کوي، دا سړی کافر دی. اتنا صحابي سره هم کوي، ځکه چې الله تعالی دین پورا کړی دی، خو په صحابو په ملګرتیا سره پورا کړی دی. ځکه په آخره کې سوی وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم، منې ولې روړې دی؟ منې د دې وجې نه وړې چې هر یو صحابي مستقل حقدار دی. او اشاره د دې خبرې ته چې دین پورا شوی دی خو په ملګرتیا د صحابو کې. ځکه چې په دې آیت کریمه کې ټول حروف حجام موجود دي، الف نه یا پورې. د شربینی صاحب لیکلي چې په دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم دین اتمام اکمال ته رسیدلی دی، خو په ملګرتیا د صحابو رسیدلی. نو که هغې سره څوک بغض کوي نو دوی دین سره بغض کوي، قرآن سنت سره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. اے ایمان والو، تاسو مه وړاندې کېږئ د الله او د هغه د رسول نه. مه وړاندې کېږئ معنا دا ده چې خپلې خبرې، خپل آرا، خپل عمل داغه د عمل نه مه وړاندې کوئ، خلاف سنت کار مه کوئ. علاج دا دی ویریږئ د الله نه، یقینا الله اورېدونکی هم دی او پوهیم دی. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای ایمان والو، مه اوچتوئ خپل اوازونه د پاسه د اواز د نبي باندې. د مشر احترام وکوئ. نبی صلی الله علیه وسلم خو ستاسو مشر دی، د ده په اواز باندې خپل اواز چې دی هغه مه اوچتوئ. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. او تاسو په زور وینا مه کوئ د ده په شان د زورې وینا بعض ستاسو د بعضو نه. په زوره باندې د اواز مه کوئ، لکه څرنګه چې یو بل ته اواز کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
اسنه چې برباد چې تاسو عملونه او حال دا چې تاسو باندې پوهیږئ اسنه چې عملونه برباد نشي دا شان د نبی صلی الله علیه وسلم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله یقینا کسان چې خطه کوي خپل आवाजونه د رسول الله په خوا کې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان دي چې ازمایلی دي الله د دې زړونو تقوا ته لهم مغفرة واجر عظیم شته دي د پاره بخششونه او بدلی لوی آیت کلمه چې کله نازل شو یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم عملونه برباد عمر ابن الخطاب وی چې بیا موږ د نبی په خوا کې بناستو پټه پټه خبرې مم کول دومره پټه پټه خبرې بم کولې چې د یو بل په خبرو بنه پویدو ځکه یریدو اسنه چې زمون आवाज د نبی د आवाज د پاسه چرته نشي عملونه برباد نشي دته احترام د صحابه وي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون یقینا کسان چې आवाजونه کوي تا ته ورسته د دیوالونو نه اکثر په دې کې عقل نه لري سخلق راغلیو आवाजونه کول چې یا محمد اخرج الینا روزه کنو محمد کرونه وته مونږ به تاسو سره داو کو دابو الله وی دا هو د قمقل خلق کار دی دیوالون نورست آوازونه کوي ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم او کچری دی صبر کړه وې تر دې چې تراوته وې دیتا نو تا مخامخا غره وې د دوی لپاره الله بخشش کوونکی دی رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اے ایمان والو کچری راشي تاسو ته یو ګناهګار سړی په یو خبر فتبینوا نو تاسو داغي تحقیق وکړئ خبرې ممنه تحقیق وکړئ ان تصيبوا قوما بجهاله دا چې اور سوي نقصان یو قوم ته په خبرتیا سره تاسو ودا خبره ومنه چې پلان کی تا پسې دا خبره کړي او تا دا خبره ومنله لاړ هغه سره د جنگ وکړو دا خو دې هغه ته نقصان ورسو دا چې اور سوي یو قوم ته نقصان په خبرتیا سره فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تاسو وګرځي پاک کارونه چې تاسو کړی دي په خیمانه بیا به خفای نو د فاسق سړي خبره ممنه دلته کې بعض تفاسیر کې لکه خازن خطیب شربینی وغیرہ لیکلی دي چې دا آیت نازل شه د ولید مبارک رضی الله تعالی عنہ او محققین و مفسرین لکه ابن کثیر شو آغی پدی رد کرے چې نا صحابه و عدالت شان عظمت شان د صحابه دا په قرآن و حدیث کې ثابت دی څنګه هغه فاسق وایي د یو مفسر په وینا باندې د قرآن آیات پر خودل نه دی پکار صحابه نه یې چری دا خبرې نه دي ثابت دا یو عام خبر الله کړی دا یو عام قانون الله بیان کړی دی چې دا فاسق سړی خبره بغیر د تحقیق نه منه
ګینه جګړې بدر کې جوړی شي، فسادونه بدر کې جوړی شي. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ پوه شئ یقینا پتاسو کې د الله رسول دی، رسول در کې موجود دی، هغه ته خبر وړاندې کې. نن رسول نشته نو داغه رسالت خوشته کنه چاغه حدیث دی. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ دسنوي چې وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ محمد صلی الله علیه وسلم نوي ذکر رسالت د نبی صفت عامه دی، داغه د وفات نه بام د رسالت دا صفت د باقی دی چاغه احادیث دی. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم کچری دے خبرو من استاسو پډیرو خبرو کې خامخا تاسو تکلیف کې پروزه. ولكن الله حبب الیکم الایمان لیکن اللہ تعالی محبوب ګرځولې دې تاسو ته ایمان. وزینه فی قلوبکم او خیسته کړې دې الله دا ایمان تاسو په زړونو کې. قلوب یاد کو ځکه حدیث کې زړه ته اشاره شوی التقوا ها ہونا، ایمان د زړه سیز دی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ بدکار کړه دې الله تعالی تاسو ته کفر والفسوق او دانګي ګناهونه والعصيان او نافرمانه دای درته بدکار کړی. اولئک هم الراشدون دغه صفاتونو والا دی بالکل کامیاب. فضلا من الله ونعمه دا د وجد احسان د الله د طرف او د وجد نعمت. والله علیم حکیم الله پوهه دی او حکمتونو والا دی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کچری دوړلې د مؤمنانو نه په خپلو کې جنگو کې نو نور مسلمانانو ته وی چې تاسو روغ راولې د دې پمینځ کې روغ او کې د دې پمینځ کې. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى کزیاته کوي یو د دې دوانو په بل ډله نو فقاتلوا التي تبغي جنگو کې دای کا هغه ډلې سره چې زیاته کړي دي. جنگ دا معنا نه چې مړې نه رونی سي، جنگ دا معنا چې د ظلم نه منع کی. حتا تفیء الی امر الله تر دې چې روګرځي د الله حکم ته د الله فیصله ته. جرګي والا و پای جرګي کوي تر دې چې الله فیصله ته روګرځي. فَإِن فَعَلْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ کراو ګرځیدلا نو صلح کې د دې پمن کې په انصاف واقصتو انصاف کې. ان الله يحب المقسطين یقینا الله محبت کوي د انصاف کوونکو سره. جرګو والا تعالی وی چې په فیصلو کې انصاف وکړي، ظلمونه کې د خپل ولې او د دوستانه لحاظ پکې مکوي. بیا دا ولی زکه چې انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم زکه چې ټول مؤمنان په خپل کې ورونه دي نو روغیو کې پمن د خپل ورونو کې ټول مؤمنان ورونه دي نو د ورونو پمن کې بروغي نه کوي. واتقوا الله لعلكم ترحمون ويرګه د الله نه پټولو معاملاتو کې یواز روغو کې نو ټولو کارونو کې دې د پاره چې پتا سره هم وکړي شي. دلیل دې چې د مسلمانانو په من کې روغي کول او ځان کې تقوا را وصل دا سبب د رحم دی. او دلیل شو په دې خبره چې مؤمنان مسلمانان په خپلو کې په جنگ کولو باندې د اسلام نه خارجي
جنگونه به کوي هم به مسلمانان خو نور له پکار دي چې د دې په منځ کې روغ راولي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ایمان والو ټوکې دې نه کوي نارینا د نورو نارینهو پورې عسى ان يكونوا خيرا منهم کی دی شي چې غوړی د دوینا ولا نساء من نساء ند زنانا ټوکې کوي د نورو زنانو پورې عسى ان يكون خيرا منهن کی دی شي چې غوړی دا غینا کی دی شي چې دا نور زنانه د دوینا غوړی ولا تلمزوا انفسكم تاسو ایبونه ملګوي په خپل ځانونو ولا تنابزوا بالالقاب تاسو شل مکوي یو بل په غلط نومونو باندې یو بل ما یاد چې پلار ولکم نوم اخې ده نو هغه نوم ورته اخلي نومونه ولې بدلوي وصفي نومونه غلط یو خدا سينومي چې دې په نه خفقي یو دا سينوم دې چې دې په خفقي په دې نوم غستو بیسل اسم الفسوق بعد الایمان ډیر ناکار نوم دې الفسوق منازل الفسوق چې خاوند ما فرمانه دې پس د ایمان نه لکه تفاسیر کې دا ذکر دي اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبازو صحابو ویلیمو جنگ جگڑ رازی باز مباحثم رازی چه تهو دا ابو جہل زوی کنا اکرما نبی سلم تووی آیت کریمہ نازل شو بیس الاسم الفسوق بعد الایمان اکرما ہو دیر عظیم مسلمان دے پلار سره دا غسوه مدارور سره دا غسوه مدار ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون چاچه توبه نیستاد دی خبرونا دی پورا ظالمان توبه بواسی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان والو ځانو ساته د ډیرو ګمانونو نه ان بعض الظن اسم یقینا بعضی گمانونه هدا کنادا ولا تجسسوا عیبون ملټوي ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت دین کوي بعض استاسو د بعضو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا آیا خوخی یو تن پتاسو کې چې د اخری وخت خپل رور چې مړوي فکرهتموه نواغه تاسو بدګنه دورور مړ غوخي خړل خو بدګنه نو خدام بدګنه کنه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم او یریګه دلان یقینا الله توبه قبل انکه رحم کوونکه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اے خلقو یقینا من پیدا کړی تاسو د یو نارینه او د یو زنانه وجعلناکم شعوبا ومن ګرځولی تاسو قومنا وقبائل او مختلف قبیلی لتعارفوا چې تاسو یو بل وپیژنئ د قومونو او د قبیلو مقصد دا دی چې خلک یو بل وپیژني باقی څه فضیلت په قبیلو کې نشته خاندانونو کې نشتا دا صرف د تعارف د پاره دی چې دا پلان کې د پلان کې خاندان سره دی دا پلان کې د پلان کې قوم سره دی بس تعارف د پاره دی باقی چې دي کنه ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا ډیر عزتمن پتا سو کې د الله پنځ ډیر تقوادار تاسو کې دی پتا سو کې چې څوک ډیر تقوادار دي دا د الله پنځ ډیر عزتمن دي باقی کدار خاندانی د هر قبیلی وی د هر جبی وی د هر ملک سره تعلق لري د هر رنگ سره تعلق لري
دی شیز دا اللہ اعتبار ندے ورکڑے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر یقینا اللہ تعالی پویم دے پا حقیقت دا حالات واندے و خبردارم دے سبحانک اللہم